ویلکم بیک زل بیا هر کله په خیر اغلی ستړي مشي پروګرام نن زمونږ په کلی کې زم اډي جان او دا ټایم مونږ لایو یو زمونږ د فیسبوک چې کوم افیشلی پیج دی سونو پښتونخوا نه نو هغه نه مونږ لایو یو که تاسو چرته غواړئ راتلګ او پروګرام کې شرکت کول غواړئ نو بالکل تاسو وزټ وکړئ لایو زمونږ پروګرام واورئ او پروګرام نه مزه واخلئ که تاسو اوسه پورې پیج نه فالو کړئ نو پیج هم فالو کړئ او شیر هم کړئ چې کوم هغه مینوال دي چې هغه په فرست ټایم وس راغلی وي نو هغه د پاره به تاسو وزټ کوئ زمونږ افیشلی پیج چې کوم دی هغه زه د تخایم هم څنګه به سرچ کوئ که تاسو غواړئ چې تاسو راشئ زمونږ پیج کتل غواړئ هغې کې پروګرام اوریدل غواړئ نو هغې دپاره به تاسو خپل چې کوم سرچ انجن وي تاسو په فیسبوک کې برابره نو دلته به په سټارټ کې تاسو ولیکئ سونو SUNO پښتونخوا نو هغه چې کله هم تاسو سرچ کوئ نو به تاسو ته لایو هم راځي او هغه تاسو لایک هم کوئ او دې سره سره هغې نه شیرینګ هم وکړئ ځکه چې هغې نه به بیا تاسو ته بار چې کوم دی هغه تاسو ته به راځي او تاسو مونږ کله هم پروګرام د چا هم لایو راځي یا څه هم داسې انفارمیټیو ویډیوز راځي نو هغه به هر څه تاسو ته میلاویږي نو دې لپاره به تاسو لازمي هم وکړئ چې تاسو وزټ وکړئ زمونږ پیج دی سونو پښتونخوا او په دې باندې زمونږ د یوټیوب چینل هم دی یوټیوب چې کوم زمونږ دی هغه هم په دې نوم باندې په هغې باندې تاسو ته زمونږ د سوشل میډیا د طرفه زمونږ مختلف ریپورټس او د دنیا چې کوم هم نوې تازه خبرې وي هغه هر څه به تاسو ته میلاویږي د سونو پښتونخوا په دې پیج باندې هغه که تاسو د فیسبوک د لارې ګورئ او هغه که تاسو د یوټیوب د لارې ګورئ نو هغې ته لازمي هم تاسو وزټ وکړئ لایک یې هم کوئ فیسبوک او شیرینګ وکړئ ورسره زموږ چې کوم د یوټیوب چینل دی هغه هم تاسو سبسکرایب کړئ او دې سره سره به تاسو کوشش کوئ تاسو به موږ ته کال کوئ په 091 یعنی 09152544143 په دې نمبر باندې به تاسو موږ ته ډایرکټ کال کوئ شئ موږ سره پروګرام کې شرکت کوئ شئ او دې نه علاوه که تاسو غواړئ چې تاسو موږ ته میسج وکړئ بعضې خلک ګیلې وکړي چې کال نه میلاویږي نو حقیقت دی چې مینوال ډېر زیات دي او الله دې داسې زیات لري د دوی مینه دی همیشه دپاره داسې څرګنده وي نو هغې وجې نه چې کوم دی بیا ډېر خلک موږ ته کال نشي میلاوي نو په دې وجې باندې بیا په کار څه ده چې مونږ هغه خلک چې هغه غواړي چې مونږ په کال خبرې وکړو راشو او خپله رای ورکو نو هغې خلک خیر دی که نشي کوي نو هغه مونږ ته میسج هم کوي چې میسج کولو طریقه کار هم درته ښایم خپل موبایل چې کوم تاسو رایټ آپشن کوم ځای کې تاسو میسج ټایپ کوئ په هغې ځای کې به ولیکئ KPK سپیس به ورکړئ ښکلې شانته کې میسج به تیار کړئ راوبلېږي په 381 یعنې په 8881 او دې سره سره به مونږ کوشش کوو چې ستاسو کامنټس چې کوم راځي په فیسبوک باندې هغه هم مونږ لازمي هم پکې شاملو په دې پروګرام کې نو تاسو کامنټس هم کوئ شئ د فیسبوک د لارې او دې سره سره به مونږ کوشش کوو چې نن زمونږ په یو نوي علاقه په یو نوي تاریخ باندې خبرې تیرې وکړو لکه زما همیشه دپاره یو کوشش روان وي چې مونږ په یو نوي ځای باندې خبرې تیرې وکړو د خیبر پښتونخوا د پاکستان نورې به علاقې ته به هم ځو خو زمونږ د خیبر پښتونخوا دومره زیاتې علاقې دي چې په هغې باندې مونږ خبرې کوو په دې نشته چې زمونږ به څو کاله ولګي که څو کاله ولګېدل لکه څنګه د 2018 نه که تاسو وګورئ نو زه همیشه دپاره د دوه پروګرامونو کې هفته اتوار یو پروګرام لازمي هم زما د خیبر پښتونخوا د تاریخونو د ښکلا او د داسې تاریخي مقامات او داسې ځایونو چې هغې ته هر سړی غواړي چې مونږ لاړ شو خو ډېرو خلکو ته د هغې معلومات هم نه وي نو هغې باندې مونږ کوشش کوو نن به هم زمونږ څه داسې خبرې تیرې وي چې زما ډېر مینوال د هغې علاقې اورېدونکي هم دي چې هغه غوښتنه هم کړې ده څو ځلې او ډېرو خلکو کړې ده چې په دې ځای هم مونږ ته یو پروګرام راوړه چې لږ مونږ څه واورو د دې حوالې سره دلته څه د دې تاریخ څه دلته خلک څنګه تللی شي دلته څه کېږي نو دې حوالې سره به مونږ خبرې تیرې کوو نن د چغرمټۍ علاقې یو ډېر زمونږ دپاره دا ډېر قیمتي او ډېر د اهمیت نه ډک ځای چې هغې ته ویلی شي اصحاب بابا زیارت چې کوم دی او دې علاقه ته هم اصحاب بابا زیاتر خلک وایي د ټولو علاقې ته نو اصحاب بابا د پېښور چې کومه یو داسې نږدو علاقه ده چې هغه چغرمټۍ ورته ویلی شي په دې کې چې کوم دی حضرت سنان رضی الله تعالی عنه چې کوم دی هغه او د هغې سره نور اصحابه چې کوم ملګري وو نو هغې چې کوم مزار دی نو هغه باندې مطلب ډېر خلک او ډېر عقیدتمند
د ډېر لرې لرې علاقو د ډېر لرې لرې وطن نه ورته خلک راځي. سپیشلی که تاسو د دې په حوالې سره به ډېر تاریخ هم تاسو اورېدلی چې حضرت سنان څوک و او دا په کم دور کې راغلی او بیا د دې دلته زیارتونه څنګه. نو دې حوالې سره ډېر خلک ځي هم اوس هم د خپل دعاګانو عقیده د مختلف مریدونو دپاره مراد چې کوم دی نیولي وي نو هغې دپاره خلک زیارت ته ځي هلته بیا هغه ته چې کوم د دې خپل د زیارت کولو کوم انداز وي بیا خپل زیارت دعاګانې نفلونه او خلک خیراتونه مختلف اکټیویټیز کوي. نو ډېرو خلکو تقریبا د پیښور او د مردان نه که ورته ځي ورته ویزټ کوي نو بالکل پوخ روډ بهترین لاره او تقریبا 15 سے 20 کیلومتر فاصله کې چې کوم دی په مین روډ باندې په یو اوچت مطلب چې یو غونډې ورته ویلې کېږي نو په هغې باندې د بره زیارت او بیا د زیارت سره چې کوم ایریاز بې انتها الله تعالی وله حسن هم ورکړي ځکه چې دا په دې علاقه کې چې کم ټایم نه دا زیارت نو تقریبا ډېر خلک دی سره چې کومې اخوا شخوا ایریا کې کم ونې بوټي دي نو هغه خلک نه کټ کوي او هغه وسه پورې مطلب د کمې زمانې نه هغه غټ غټ او زاړه وختونو بوټي هم ولاړ دي او په زیارت بیا په زیارت کې ورسره جومات حجرې هغه هم سیټ اپ ښه بهترین شوی دی چې هغه څوک راشي څوک مونځ کوي نفلونه کوي څه کوي هغه هم هلته هغې دپاره انتظامات د اوبو د اودسونو د هر څه بهترین شوی دی. او هغې سره چې کوم داسې خلک وي چې هغه د لرې نه راشي هغه دلته شپې کول غواړي دلته مطلب یو یا دوه شپې کوي دلته پاتې کېږي نو هغه خلک هغې دپاره بیا مختلفې حجرې چې کومې دي هغه جوړې شوي دي چې هغه پکې هلته خلک سټې کوي. نو په دې حوالې سره به خبرې ترې هم کوو لږ به په تاریخ باندې هم خبرې وکړو او بیا دلته چې کومې میلې لګي دلته کم ثقافت دی رنګونه دي په هغې به هم خبرې ترې کوو. نو د پېښور چې کومه دا علاقه ده چغرمټۍ چې په هغې کې حضرت سنان بن سلمه بن محبوب رضی الله تعالی عنه چې کوم مزار مبارک دی او په هغې باندې خبرې زموږ روانې هم دي او هغې سره که تاسو وګورئ نو هغه تقریبا چې تاریخ کم څه لیکي چې حضرت سنان چې کوم دی هغه په دې علاقه کې چې کله دی راغلی و د هندوستان ډېرې زیاتې علاقې چې هغه فتح شوې وي چې په دې کې مطلب کویټه ډېر اسماعیل خان بنو وغیره سه ډېرې زیاتې علاقې وي چې هغه سنان رضی الله تعالی چې کوم دی دا ټول علاقې فتح کړي وي نو هغې نه پس بیا چې په دې چغرمټۍ د علاقه کې چې کوم د دوی جنګ و د کفار خلاف نو په هغې کې د دوی شهادت وشو د سره ډېر نور ملګري نو هغې نه پس بیا چې کوم دی د دوی دلته زیارت جوړ شوی دی چې هغې ته د ډېر لرې دا تقریبا د 66 هجري خبره کېږي چې په دې ټایم کې چې کوم دی بیا په دې مقام کې حضرت سنان شهید شو او بیا د دې دلته هغه مزارونه چې کوم دی اوس هم دلته دي دلته صرف یو د حضرت سنان رضی الله تعالی چې کوم زیارت دی هغه نه دي دې سره نور هم چې د اصحابانو د هغې سره هغه نور هم ډېر زیات مطلب مزارونه دي دلته نو په دې وجه باندې د دې علاقې خلکو یا د دې سره نږدو چې کوم خلک یا مطلب چې چاته هم د دې د هیسټري یا د دې مزار پته لګي نو هغه کوشش کوي که موږ وګورو د بهر ملکونو نه هم چې کوم عقیدتمند دي هغه راځي او هغې سره سره د پنجاب سیند بلوچستان د اندرون پاکستان نه خو تقریبا د هرې ضلعې د هر ځای نه ورته خلک راځي خو دې سره سره چې کوم هغه خلک دي چې هغې ته د دې پته وي د دې زیارت نو هغه ورته ځان را رسوي ټایم ټو ټایم او بیا په دې کې زیاتر مطلب کال کې که موږ وګورو نو دلته یو دوه میلې هم لګي چې په هغې کې بیا د مختلف علاقو نه د مختلف ځایونو نه خلک راشي او د دې ټایم دپاره سپیشلي چې کوم دا میلې لګي نو بیا په دې کې مختلف تاریخونه خلک زیارتونه هم پکې کوي په دې او په دې کې ورسره د دې علاقې د دې وطن بیا د مختلف علاقو نه چې کوم هغې ثقافت روایات کپړې دستکاري مختلف څیزونه راورسي دې علاقې ته او بیا دا څو ورځو دپاره سټارټ وي په دې کې مختلف خوراکونه او دې کې بیا چې کوم هغه خلک دي چې هغه د زیارت دپاره هغه خپلې دعاګانې نفلونه دا هم شروع وي او دلته لوکلی چې کوم خلک دي د دې علاقې نو هغه کوشش کوي چې دلته څوک هم راځي چې هغې په داسې انداز باندې دې ټریټ کړي او داسې انداز دي ریسپیکټ کوي دا خلک چې هغه خلک دا نه فیل کوي چې بهر نه کم راغلي هغه کله هم دا نه وایي چې مونږ یو بل ځای ته راغلي ځکه چې دا
چغرمټۍ علاقه چې کومه ده په دې کې دومره غټې غټې هستۍ مطلب اصحاب رسول چې کوم دی سنان رضی الله تعالی عنہ غټې غټې هستۍ په دې علاقه کې پرتی دي. نو الریډي په دې علاقه او د دې علاقې خلک چې کوم دی هغه بې انتها زیات عقیدتمن او په دې باندې بې انتها قربان چې همیشه دپاره د دې زیارت خدمتونه د دې صفایانې د مینټننس او دې ته چې کوم بهر نه خلک راشي په هغې باندې دې څومره زیات ناز کوي څومره زیات دې پې نازېږي څومره زیاته مینه ورکوي. نو حقیقت دی چې ما ډېر داسې ملګري دي چې هغه د پنجاب د سایډ دي نو هغې کله هم دلته ویزټ کړی دي نو هغه یو خبره کړې ده چې یار د دې علاقې خلک چې کم دي په دې کې الله تعالی په د نشته دی یو داسې قدرتي مینه اچولې ده په دې خلکو کې یو داسې محبت دی چې د سړي بار بار زړه کېږي چې دې علاقه ته راشم. وجه څه ده چې په یو علاقه کې یو دومره غټې غټې هستۍ پرتې وي نو حقیقت خبره هم ده چې د هغې خلک به څنګه وي هغه تاسو امیجن هم کولی شي چې هغې خلکو به څه وي. نو دې سره به که موږ وګورو نو دلته دا مزار چې کوم دی مزار په یو اوچت ځای باندې چې کوم دی دا مزارونه چې کوم دی دا جوړ شوي دي چې هغې سره په سایډونو باندې غټې غټې ونې د پته نشته د سوو کالو به وي دا ونې بوټي چې کوم دی ځکه چې دلته کوم عقیدتمند دي د دې علاقې خلک نه هغه کله هم دا نه غواړي چې د دې علاقې نه څوک مطلب یو دومره زره برابر هم څه کم کي مطلب ونې دی بوټي دی کاڼې دی یا چې کوم خټه ده هغه خاوره چې کوم هغې ته هم خلک داسې نه ګوري ځکه چې هغې ته پته ده چې دا په دې علاقه کې او په دې ځای کې څومره هستې پرتې دي. نو په دې وجه باندې دا یو که مزار وګورو نو مزار یو ساده چې کوم دی خو ډېر د نور او ډېر د برکتونو ډک د حضرت سنان او سره د اصحاب رسول چې کوم نور اصحابانو چې دی په دې علاقه کې خپل جنگ ته راغلي و د اسلامي لشکر نو بیا دې دلته شهادت دې ته شوي نو په دې وجه باندې دا خلک بې انتها زیات په دې باندې بیا دلته خلک ډېر زیات کوشش کوي چې دې سره کم نږدو خلک دي هغه خو کوشش کوي چې دې جومات ته خامخا ځان راورسي په دې جومات کې مونځ وکړي ورسره زیارت هم وشي ورسره نفلونه هم وشي. نو ډېرې خبرې نورې هم پکې خو مسره ټایم هم داسې دی چې مونږ تقریبا نیمه غنټې دپاره لایو د فیسبوک رازونو په دې کې به مونږ کوشش کوو چې مونږ تنن خو زمونږ بنات کاکا یا زمونږ سالار امیر صاحب خامخا راشي ځکه چې هغه د دې علاقې نه تعلق لري یا نور هم دا زما ډېر مینوال دي چې هغه د اصحاب بابا نه د چغرمټۍ نه تعلق لري چې هغې سره هم مونږ په دې باندې خبرې تېرې وکړو او دې هم راته ډېره الحمدلله ملاخر ډېره مننه کوم د کوټې نه مونږ ته میسج کړی دی بلکې مې راته کړی ډېره مننه کوم. احمد بشیر د مو وړیکی ورور د کراچۍ نه ډېره مننه. ظاهر سلامونه کړي دي د باجوړ نه ډېره مننه کوم تاسو د ټولو. نو زه به ستاسو کالز ته هم ځکه چې کالران به هم راته په انتظار وي کالران به هم غواړي ځکه چې نن په دې حوالې سره خبرې تېرې هم را سره وکړي او ډېرو خلکو به مې ما ولې په شروع کې یو خبره ته وکړه چې ډېر به داسې خلک وي چې هغې ته به د دې حوالې سره پته هم نه وي چې یار دلته هم دومره غټې غټې هستۍ په دې علاقه د دې زیارت او بیا د سنان رضی الله تعالی عنه او د دې سره چې کوم د په انډر کمانډ کې کوم نور اصحاباو چې کوم مطلب د جنگ په ټایم کې نو هغه دلته شهادت او بیا د شهادت نه پس د هغې دلته مزارونه قبرونه چې کوم دي هغه جوړ شوي دي. نو دې حوالې سره به تاسو سره هم خبرې تېرې کوم تاسو به هم راته ووایئ چې آیا تاسو په فرست ټایم دا واورېدل نو زړه کې هم څه تېرېږي څه خواهش مو دی او چې څوک تللي دي چا کتلې دی دا علاقه نو هغې خلکو نه به هم اورو چې آیا دلته څه داسې نور خاص دي چې هغه تاسو موږ سره ډسکس کړئ. نو هغې دپاره تاسو کال کولی شئ په 051 تاسو میسج هم راغلی میسج هم شاملوم خو زما دا ټایم ما سره د کالرانو دی نو فرست کالر ته ورځم چې څوک دی او د کوم ځای نه دی راته څه وایي. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. خورجان څوک او د کوم ځای نه؟ زه خبرې کوم د وانا سیری. جی زویا څرنګه خیریت ته جوړه یې؟ الحمدلله تاسو خپل څنګه؟ زه خو بالکل ټیک ټاک یم. زویا ورته وایه چې نن اوزه ورده شي که نه؟ نه نشي ورده. ښه په ونه ښه ټرانسمیشن نشته. نه خو ښه سړی ته فرګاله ښه سړی کوم. اها چلو میږو کوشش وکړي چې میږه ټیم ته 96 نه علاوه خو 89.4 د دولت خو 96 چار کوي 89 دا داستو زوی زه بل طریقه درته وشای ډیره ایزی چې کله تو سه میجا نمبر ته میسج وکې کنه 8884 ته 8881 ته 8881 ته کله تو میسج وکې کنه نو بیا په هغه کې دا وکې چې تو ست واپس کی میسج روشي فلش میسج پاشه یو لینک وی لینک ډاونلوډ کې که تو سره سمارټ فون وی نو ډاونلوډ کې په پټ کې تو سره ټایم اورده شي میجا پروګرامینه خطه موبایل خو نشته ښه چلو الحمد مال شي خورجان ته چې کال دی وکړه ډیره مننه ده کوم
سړی د وکړي چې الله حافظ. تhank you دا و میرا سره زوی خور باندې نه کال کړای و نو وانه کې چې کوم د مای تھینک سو مونږه ترانسمیشن یا الته لوکل چې کوم د سوي خو دی وای چې आवाज نه راځي ترانسمیشن بس پرابلم جوړ کړی وی الله دی وکي چې زر تر زر به حل شي. یو بل کار ته ورسمه چې بل کار سو کو مونږ سره او د کم ځای. السلام علیکم. وعلیکم السلام ایډی بھائی. جی شاید استړی ماشه. ولې نه کوم نه ما. جی شاید خانه. ایډی بھائی زه د خیال کې تعالی سره ته نو ما نه ما نه ډېر زبردست نو ما مو ته ولګی نه. د چا نو ما؟ اوس کوم نه ما واسطه. ها؟ اوس نه ما چې واسطه. ها ته چیرې چغرمټه اصحاب بابا ته وزټ کړی دی؟ نه نو ورته خو نه ما. ها خو چرته زړه کې دا راغلی دی چې ير دی علاقه تاسو نه سومل لري دی علاقه؟ دا مو نه لکه مزال مو ته ډېر وی مو چې جنا کوټ کې درته. ها شاور ته نو څه پروګرام د شته چې زیبا او کنه د علاقه به ګوري او کنه به ګوري زړه کې د سر راغله چې د خبرې دی واورې دی. ایډی بھائی دا خبره مله ډېر زبردست ولګی. زه کار ولګم. اها نو ورځ برګر کوم خبره کوي. ډیر مننه ده کوم thank you how په فرست ټایم د نو موریدو د دې علاقې او د دیزي په فرست ټایم نه ما ورېدل یو مخکې ورغله نه مو څه نه ورته نه ما ورېدل یو نن چې ورته کار ولګوم بس ضرور هم چکر ولګا ورته ته اې به خلکو ته په دې ټاپ ګراج خبرې پیډې وکړي. اوکې مننه thank you شاید ورو مونږ سره او د جنا خورنه مونږ ته کال کړو دیم دا خبرو که چې نو مې اوریدلی خو نن مې په تفصیل هم په اوریدل خوشاله شوم. ډیره ښه خبره ده او د سیلاکو ته ویزټ وکړئ د سیلاکې وګورئ د سیلاکو ته ګورئ. مونږ سره د صحابه چې کوم زیارتونه هغه مونږ سره دلته په دومره نږدې علاقه کې دي خو مونږ اوسه پورې دې علاقو ته ویزټ نه دی کړی مونږ زیارت نه دی کړی نو دې لپاره خو لازمي دی چې دې علاقو ته مونږ لاړ شو او زیارت یې لازمي هم وکړو. بل کال ته ورځم چې ډیره تسوي او السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. فضل خالق ستړي مشه هر کلی ډېر زیات قدرمن شیطان به څنګه صحت خیر. زه خو بالکل ټیک ټاک یم الحمدلله او نن دې سو واورېدل صبر اته واوروي یاره بالکل تاسو خبره ما وورې کنه نو دا چې کوم زموږ د علاقې د پیښور چې کوم مضافاتي علاقې د چغرمټه جی نو د کې د اصحاب بابا چې کوم مزار دی او د کې چې د دې کوم مرګري دي کنه حنان بن سلمہ رضی الله عنه یا د دې مرګري نو بالکل لکه دا چې د دې یو باقاعده یو تاریخ دی او څنګه چې تاسو وې کنه چې تقریبا 66 هجری روایتو کې تقریبا راځي چیرې بالکل دي تقریبا 66 هجری او په دې لګه کې تقریبا بالکل تراوري د کې شهیدان شو او بل لکه تاسو ګوره خبرو کړه هر طرف نه چې دي ته روډ چې بالکل خپل صفا پوخ روډ او بالکل تقریبا 15-20 کیلومتر د پیښور یا د مردان نه خډیره شارټ لار ده شارټ لار دی وته د هر طرف نه وته لار راغلي دي. هدي کې بزو خبرو کم کنه عدنان به لکه ګوره دلته خصوصا چې کم زمو د بهر نه چې کم جماعتونه راځي د تبلیغ والا کنه نو هغه د کډي زیات لکه هغه شوق لري او زمون چې کم خپل محلي مسجد دی مونږه لکه ډیر کسان دسه بوتلی دي دغه زیاته د افریقي جماعتونه راغلي دي اوس نن سبا هم د فلپاین یو جماعت زموږ د محله کې کار کوي کنه نو دی چې راشي نو دی لکه خامخا د دی لکه مختلف ځایونو کې دی متعلق اوریدلی او دا ګوري دا ګوره چې کومه علاقې ته ویزټ کوي کنه نو هغه باره کې اول دی وګوري چې الته سس دی الته جمعهتون الته تاریخي ځایونه الته چې کوم زموږ مذهبي ځایونه دي نو هغه په باره کې دی اول ډیټیل واخلي. بالکل نو هغه لکه چې کله راشي نو هغه خامخا دې ته ویزټ کوي او ډیر لکه شوق لري د دې تاریخ متعلق چې کوم هغه لکه معلومات یې سره ډیر لکه شوق لري. اصل کې خبره وکي کنه فضل خالق دلته مونږ چې هغه د صحابه نو مورو کنه لکه د حضرت پاک صلی الله علیه وسلم اصحابان دي کنه چې مطلب زدا سه کله سوچو کوم الله تعالی دې مونږ ته نصیب کړي چې مونږ د حضرت پاک سلام زیارت هم وکړو زر تر زر د هر مسلمان د خواهش دي د دلی د هر چا خواهش دي اوس چې کله دا سوچو کوم کنه چې زال ته لاړ شم د حضرت
حضور پاک سلام زیارت نو هغه په ما باندې یو د عجیبه غوندې یو دغه راشي که نه هغه ویښته حقیقت د ته هم داسې بیا د اصحابو خبرې نو ما چې د نن خبرې ما دې باندې لږ دا کتو لږ مې اورېده نو حقیقت د ته وایم که نه چې زما دا جسم کې پته نشته عجیبه عجیبه شیان د کې فتاري راتله ما وی چې حضور پاک سلام اصحابان چې هغې حضور پاک سلام په مخامخ لیدلي هغه خلک چې کوم دی مونږ ته دومره نږدو په دومره نږدو علاقې کې دي مونږ سره نو دا خو زمونږ بې انتها غټه کمزوري ده چې مونږ اوسه پورې زیارت هم نه دی کړی دا زمونږ لکه خوش قسمتي هم ده چې یاره دونه نږدې دي مونږ سره او لکه بدقسمتي به دې ته ووایو چې یاره مونږ لکه دومره ورسره نږدې پاتې کېږو زه خو تللی یم الحمدلله بس زه نه یم تللی و حقیقت درته وایم زه حقیقت درته وایم چې نیکسټ ویک چې کومه راځي زما انشاءالله دا مخکې هفته نو د پروګرام نه پس به زه لازمي هم زه به ویزټ کوم لازمي به انشاءالله هغه ستاسو یو خبرو کوم دی کې کنه جی لکه زموږ چې کوم مشران دي هغوی وایي چې دا سنان رضی چې د سره تقریبا 36 خوشه ملګري بالکل 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 36 ملګري خوشه کنه نو لکه دا د ډېرو صحابو چې دی دا یو مسکن دی نو دا زموږ د پروغت احساس خبره چې موږ د دې ځای ویزټ وکړو او نو هم داسې ملګري چې هغه د دې نه خبرې او هغې ته د دې معلومات ورکړو د دې ځای ویزټ وکړي نو دا یو احساس خبره چې د صحابو د قبرونو چې کوم دغه دی زیارت دی نو زه هم چې دې کې به الله پاک زموږ دپاره ډېر ښه دغه ایښي حقیقت خبره یار ته خپل سوچ وکړه چې د الله تعالی دومره خوښ خلک چې هغه د حضور پاک صلی الله علیه وسلم سره ټایم تیر کړي نو هغې زیارت ته چې لاړ شي زه خو وایم چې د زړه به دې ټول مرادونه الله تعالی پوره کوي بالکل جی بالکل ډیره مننه دی کوم او ډیره په تفصیل او ډیره خوږی خبرې دی وکي فضل خالق ثانک یو چې کال دی ډیره قدرمن شي بس ټول ملګرو ته سلام وعلیکم السلام ډیره مننه حقیقت ته چې نن مونږ په یو ډیر د عقیدت او ډیر د اهمیت نه ډک ځای چې هغه چغرمټۍ کې اصحاب آباد په زیارت او د دې علاقې باندې زموږ خبرې تیرې روانې دي خدای دې وکړي چې د دې علاقې چې کوم زموږ اورېدونکي دي کوشش به کوي ټریانې به کوي خو مې بي چې هغې ته به کال میلاوېدو موقع نه میلاویږي خدای دې وکړي چې راشي او موږ ورسره پې خبرې تیرې وکړو السلام علیکم وعلیکم السلام صاحب سلامونه قبول کا انور خان ام در ادم خیل جی انور خان څنګه یې خیریت دی خیر دی الحمدلله پروډوسر صاحب تم سلامونه ډیره مننه وعلیکم السلام صاحب پاسوا بابا دې خبرې راغستې وي جی 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 او د سر نه مې واورېدې او ډېرې ښکلې چې چا لیدلې وي نو بس دا هغوی ته پته لګي که نه حقیقت هغه چې زه پې خبرې شروع کوم نو دې هغې ته به ټوله منظر راښکاره کېږي جی جی نو دا ډېر اوږد بیا خاص کره صحاب بابا قبر له موږ یو ځل نه د 20 نه هم زیات ځل تللي یو بالکل موږ پېښور کې چې کله پاتې کېدو پېښور د کوواټ اډه زموږ کلی دی که نه دې نه به تلو په هره جمعه په هره دویمه بیا قدرت چې وکړه نو د کبابیانو نه واخله دا روډ تر شیر کلی ورته وي تر دې کلي موږ دا روډ هم پوخ کو بیا ماشاءالله نو بس بیا خو مالته پکې بیټه کې حجرې پیدا شوې یاران دوستان هم نو جلا بړو شپه به نیمه د صحاب بابا په دلبار کې په ناسته تېره کړه او بیا به دعاګانې او نفلونه ای های او یاره که درته ووایم هغه ښکلاګانې خو یې نورو څه کې چې هسې چټي دغه پیپل یو بړ دی که د پیپل ونه ده او بالکل هغې لاندې صاحب به ناست نو تا به وی چې ګینې خاص مړه د شهر سبز ښار کې ناست هی حقیقت خبره ده هغه انسان ته یو سکون او یو چې کومه د سکون ول فیلینګ روان وي په داسې ځای کې اصل خبره هم د دغه سکون ده چې ما درته کوم ټکی وچېړه که نه چې د هغه ځای کې ته ناست یې که نه ته به د زړه له به د رنګ رنګ هواګانې راځي او داسې دا ښکلا بالکل دا غم به در سره نی چې زه به کله ځم اصل کې خبره دا دی انور خانه چې مطلب تاسو خبره وکړه که نه چې دلته ته ناست وي نو حقیقت د ته هم چې د دومره غټې هستې د مزار سره دومره نږدو ته ناست وي که نه نو څه عجیبه شانته کې فیلینګ به وي څه عجیبه شانته کې به انسان ته څه عجیبه عجیبه سوچونه او څه عجیبه ټایم به تېرېږي چې د زړه به دې کله هم نه غواړي ځکه خو ډېر خلک چې کوم دی ملنګي هم اختیار کړي د ډېرو خلکو خو خپل سوچونه یې صاحبه که نه بالکل ته ومنه چې ما سره 5 ملګري م تلي 4 م تلي 3 م تلي ته راپاسه که نه ما هغه بره ځو هغه شړو ته هغه دغه ته ته راځه هلته ځو والکه بس شړو نه څه غواړې بس دی کښېنه نو دا لکه هلته بیا په دغه کلي کې شیخ کلی م ورته وایي شیر کلی م ورته وایي 2-3 کلي دي که په لارو
زمونږ پکې بیا د یو دوست رشته مو شوه د هغه روډ په مطابق باندې که نه ماشاءالله دا ټول مونږ که ما څوک اوري نو زه د بادر کلي باچانو ګړی یم او کیدای شي نواز ډله ما اوري نو دغه کلي کې زمونږ د دغه زیارت په وجه بیا دوستۍ جوړې شوې روډ هم پکې جوړ کړو رشته هم پکې جوړه شوه او باور وکړه چې لا بړو یو شر د الوچو باغ و هغه باغ نه مو وغوښتو هلکه راځئ چې ځو به ستاسو خپ بابا دربار ته ځو ډېره مننه ډېرې ښکلې خبرې تhank you خبره په منځ یې وله دیوال کړی یو سیټ ته دا زنانه فیملي وي یو سیټ ته سړي او آرام چې دوغومره خوند او رنګ په هغه د ولي په اوبو کې دی که نه چې ما په دغه کې ونه لیدو خو الله دې ما هغه پاکو ځایونو ته ورولي او ستاسو خپ بابا په قبر چې هر څومره خبرې وشي نو ما سره کمی ډېره مننه ټیم دې نه لما الله دې مل شه ډېره مننه thank you انور خان ورو موږ سره ډېره مننه او ډېره ښکلې خبرې د هغه یادونه بیا را تازه شو چې هغه کم ټایم مطلب دی زه پېښور کې پاتې کېدم نو موږ به همیشه یو کوشش و حقیقت هم درته وایم چې دا لږ هم انسان کې لږ هم همت وي نو هر سړی به دا غواړي چې زه لاړ شم لازمي 15-20 کیلومتر څه دي موږ چې په دې پېښور کې په دې پوره ورځ کې تقریبا 50 کیلومتر خو تاویږو ګرځو کله اخوازه او کله دی خوازه نو دا خو موږ سره ډېر زیات نږدې ان شاء الله ضرور به هم وزټ کوو یو بل کالر ته ورځم تاسو کامنټس راغلي دا هم شاملوم السلام علیکم وعلیکم السلام عبدالله خان پرون خو دې کال کټ سوی و والله هغه ما خله ما زبغه کټ سکنه دی ولې بینډۍ پکې کمې وسه یا بینډۍ خو ما تاسو پته د پکی جان دی کدا ښه سبا وایو دی علاقې باره کې دی واورېدل اصحاب بابا په علاقې باره کې مې نم ته واورېدل ستا لګیا کول زیارت هم د کنه دغه علاقې کې موږ دلیل لاړو په دایې باندې موږ ټنډه زیارت لاړو بل چې سګد ولې دی خو را نغلی یا دغه خواته نه دغه خواته بل چې بعد ورته کو خلال اول وخت بدلیوم چکر غریب د بلوچستان دا وړ بیا هغه ته زه پکې ولې دی خو نه تا خو زه موټر سایکل راوړم او راځم ډرای فروټ به مې په تړلی هغه خو د رسول دوستانو څلور 15 شپو باندې لاړو کنه دا زیارت علاقه باندې دام راوستل دی هغه بعد به هغه تم پلان جوړو کنه ښه نو څنګه نن د څه واورېدل اصحاب بابا په حواله سره د زیارت حواله سره څه فیلینګ دی بالکل ان شاء الله بس غړي مې وایي اوس ورته استعدالي وایي الله دې ولا راواله بس ان شاء الله ضرور دی بیا به موږ ضرور سر جته بیا به موږ دا ټول خبره را یادېږي او حقیقت هم دا دی لکه څنګه چې هغه بل خبرو کو فضل خالق دلته مطلب بهر ملکونو نه چې کوم جمعهتون راځي نو اول دلته تاسو کوي چې حضرت سنان رضی الله تعالی چې کوم مزار دی کوم هغه ته مونږ زو نو ځکه چې هغه اول هیستوري پورا غشتي چې یار دا کم ځای کې دی په کوم علاقې کې راځي بالکل حقیقت مې دی به بل خبر ذات کوم پر سیر تفریق برکت خبره کې عادي کوم خلک یو دغه په ځین کې د آی ډي جوړ شي دا په دای شکل کې دا لکه دا شکل په دا شکل حقیقت هم دی چې هغه سړی یو ځان ته خاکه جوړ شي چې هغه خبرې پیاوري کنه هغه خاکه چې دا به داسې وي داسې علاقه به وي او دې کې به دا وي خو هغه چې کله اوري سو بالکل حقیقت مننه دې کوم ډیره مننه دې کوم عبدالله خان د خدای په امان عبدالله خان ملاخیل موږ سره الحمدلله ملاخیل هم دا خبرې چې په فرست ټایم مطلب د زیارت په حواله سره یا د چغر مټي یا د اصحاب بابا ایریا په باره کې فرست ټایم اوریدل نو ازلم هم کیږي چې موږ هم په دې علاقې باندې چکر ولګو وی ګورو په دې علاقې کې زیارت لازمي وکړو مننه دې کوم امین خان یوسفزئی سلامونه کړي وعلیکم السلام عدنان بھائی جی اسامه د مدیر ګرون کشر اسامه دا ټایم پروګرام کې ډیره مننه صابر بالا غړي نه موږ ته میسج کړي سلامونه وعلیکم السلام ملک حاجی سمیع الله زه د مچنۍ نه پروګرام ډیر مزیدار ډیر مننه او د ما ډیر ګران زیب الله ګل هم د کراچۍ نه پروګرام اور ډیر مننه د میژه ډیر محترم او ډیر تکړه ملګری شفاهد انصاری ایډوکیټ شفاهد انصاری هغه هم د ټایم پروګرام کې ډیر مننه ثانک یو کوکو عمر هاي کړی دی هاي ډیر زله هاي او دې سره سره نور څوک دي کسان ډېر دي خو زه وایم چې یو کالر ته لاړ شم ستاسو میسج هم راغلی میسج هم شاملوم خو میسج نه مخکې زه کوشش د کامنټس او د لایف کال چې هغه مونږ واخلو یو کالر ته ورځو چې څوک دي او څه ویل غواړي السلام علیکم السلام علیکم ماشاءالله چې څوک هم دی او خبرې ترې ونه کړي او سپیکر یې صفا کو واس به تاسو اورېدلي مننه چې څوک هم یو بل کالر ته ورځم چې څوک دی او د کم ځای السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته دا خورا نغلی بنات کا کامې دی
ستړي مشي او په خیر علي ته یم. ته راته ستړی مه شې. بنات کاکا مې دی. بنات کاکا څه حالات دي؟ یاره الحمدلله د الله فضل دی. نن خو ستا کلي ته راغلی یم. پرېږده که نه ته زموږ کلي ته چې ته راځې تا ته خو موږ څو ځلې چې دعوت وکړو انشاءالله. زموږ دعوت ټوکراوي نه انشاءالله راځم به. دعوت خو په اسلام کې وي څوک دعوت درکړي هغې ته به زه خو که بعضې داسې حالات وي که نه چې هغه حالات ټایم دله نه درکوي چې ته لاړ شې. خو انشاءالله را روانه هفته چې کومه ده که نه زما به پوره کوشش وي انشاءالله چې زه دلته د هفتې پروګرام وکړو. انشاءالله زه به اصحاب والا درځم. الله دې ستا راتګ زموږ او ستاسو لپاره د خوشحالو ذریعه وګرځوي چې په راشي او د مټی سخاب بابا ویزټ وکړي انشاءالله. او بیا مټی سخاب بابا سره چې کوم جوخ یو زیری چې هغې کې د سنان بن سلمه او د ده ملګرو کوم دی کې پړاو اچولی او هغه ځای به وګوري. هغه دی هغه اثار اوس هم موجود دي. هغه کجوري شوي دي کجوري باغ دی دغه ځای کې که نه. او بیا د سخاب بابا سره لاندې دریای کابل بیږي. نو یو ښکلې نظاره ده یو ښکلې زیری او دا خلک چې دی د سعودي د سرزمین نه راغلي دي او دلته پراته دي. نو دا یو غټه دغه خبر ده که چې دا خلک دلته نه وی راغلي نو پته نشته زموږ د خلکو به څه حال و. حقیقت خبره ده. د دې په وجې د دې اصحابو د دې په قربانۍ په وجه باندې خو د اسلام غونده کې مذهب موږ ته الله تعالی راکړی دی او نصیب کړی دی زموږ. دې باندې د ایډي جان د نجیب الله فاروقي صاحب راغلی او دلته که نه دي خو کال په کال راځي دلته کې ورس کوي او بیانات پکې کېږي. هغې ته ډېره عجیبه تفصیلي خبره کړې وه چې دی لکه جنګ خندق کې پیدا شوی و که نه او بیا چې هغه د ده والد صاحب پیره ولاړو او دا څوکرانو ته لکه زوی دی شو مبارکه شه ویره راوړې د نبي علیه السلام په ځولۍ کې واچوئ که نه ماشاءالله قرباني وه. نو چې کله راوړلو نو نبي علیه السلام د سنان بن سلمه ته هم ګوري او پلار ته هم ګوري نو په ده باندې بیا سنان نوم کېښود. سنان وایي نیزې ته په ده باندې سنان نوم کېښود. نو بیا هغه څه وایي چې د هغه ځای نه رالو او د مټۍ په ځمکه باندې حاکم فزیر دی. زبردست. ښه نو راشي که خیري زیارت به مو کوي زموږ علاقه به مو ګورئ او داسې جوخو سره دریای کابل بیږي هغه به موږ دغه کړو او هلکان به بوځو کبانو جالونه به وایي که نصیب کې دي کبان به هم درته ونیسي انشاءالله. ضرور به هم زما د اصل کې صرف زما خواهش زیارت دی چې زه زیارت وکړم د اصحابه. انشاءالله لازمي به هم کوشش کوم چې ملګري هم ځان سره وي او خیر ښکار خو مونږ په خپله هم ډېر زیات شوقینان یو که نه. هغه خو جال باندې نه هغه کونډه چې کوم اچوي که نه په هغې باندې زه خو ماهر یم د دې څیز. یاره جانه یو ملګری راغلی او که نه لکه ستاسو په رنګ آرجو او هغوی ویډیو کړه چې هغه ویډیو څونه مړه په لکونو خلکو هغه بیا کتلې. حقیقت خبره ده. حقیقت دی دا ځای دومره قیمتي ځای دی دومره قیمتي زیارت. ډېر په لوړه دی که نه ډېر په اوچته دی ډېر ښه یخ ځای دی. ښه دلته هغه دوه په کال کې ما خیال دی یو دوه میلې هم کېږي چې د هغې ته لرې لرې خلک راځي. یاره سرجي هغه میلې په دې چلګزي بابا کې کېدي که نه چې هغې کې ډېر زیات اولیا دي که نه شاه رسول نیکه دی پکې هغې ته چلګزي اجیره وایي که نه. اچھا هلته میلې کېږي هلته نو اوس هغه میلې ختمې شوي دي. ښه اوس د ماحول ځکه چې بعضې مطلب هغه په ډېر ځایونو کې د میلې چې کومې وي که نه د هغې نه هغه خلک هم تنګ شي ځکه چې په هغې کې څه داسې اکټیویټیز شروع شي چې هغه د اسلام او د اسلام د دایرې نه هم لږ بهر خبرې وي. یاره بالکل حقیقت یو خو پکې اجیره وه که نه خلک په قبرونو هم ګرځېدل او عجیبه کارونه هم پکې کېدل که نه. حقیقت خبره هغه بنده شوله. ډېره ښه خبره ده. خوشحاله راته اوسې بنات کاکا ډېر بې انتها خوشحاله شوم چې راته دې کال وکړو د اصحاب بابا نه او ډېرې ښکلې خبرې راته وکړې. بس زمونږ د سمیع الله جي صاحب دی میچنی کې هغه ته هم سلام کوم او زمونږ خاورې راسن ګل دی او په کوز دا کال کې عارف خان دی ټولو ته سلامونه. عارف خان ته بیا هم سلام کوم. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. ډېره مننه زما بنات کاکا او مننه کوم چې دې راته کال وکړو ډېره په تفصیل خبرې هم وکړې. الله نور خلیل وایي السلام علیکم ایډي بای. وعلیکم السلام. جی بای تاسو موضوع ډېره ښایسته دی او مونږ چکر لګولي و اختر کې ډېر ښایسته دی او دې کې تقریبا 40 اصحابو قبرونه دي. قسمت والی الله تعالی دی خوشحاله ستاله نور بای ځکه چې تاسو خو زیارت کړی دی خو انشاءالله که د دې د اخوا دې خوا نه خو خیر و چې لازمي به هم زما د علاقه ده
او سم میسجونه هم راغلي دغه هم شاملوم خو ما سره چې کوم د فیسبوک لایو ټایم دی نو هغه ټایم سر ترسي او د فیسبوک چې څومره ملګری اوریدونکو لیدونکو کتونکو د ټولو ډیر زیاته مننه کوم چې تاسو لایک شیر او کامنټس وکړ ډیر مننه تاسو نه اجازه غواړم موږ رادیو پروګرام با جاری اند